بس محترم زما سوال دا دی جی چې لکه موږ مشرکینو ته مثال په توګه داسې مشرکین وایو چې هغوی بت ته سجده کوي. مثال د بلډینګ میټیریل نه چې کوم څیز جوړ وي لکه کاڼي نه یا شګې نه یا خاورې نه مثال په طور باندې دغرانګه که موږ خانقابې ته ګورو هغه هم د بلډینګ میټیریل نه جوړ وي مثال په طور کاڼی دی یا بل څه دی نو هغوی ته موږ سجده کوو. مشرک هم چې کوم دی بت ته سجده کوي هغه لیکن موږ هغه ته کافر وایو ته کافر نه وایو. او دویم سوال دا دی چې لکه مثال په طور موږ دا وایو چې مسح حرامه ده. مثال په طور یو دربار ته موږ لاړ شو کاڼی ځان پسې مه کول یا مسح کول دغرانګې که چېرې موږ خانقابې ته لاړ شو نو حجر اسود چې کوم دی موږ مسح کوو هغه چې کوم دی موږ ښکلوي. دې جواب تاسو په سوال باندې پوه شوئ. د دې سوال جواب دا دی که نه مونږ وایو چې مونږ خانه کعبې ته مونځ کوو. مونږ خانه کعبې ته مونځ نه کوو، مونږ د خانه کعبې سمت ته مونځ کوو. تاسو وایئ چې دا خو څه الفاظو هیر پیر دی، خانه کعبې ته مونځ کوو خانه کعبې سمت ته نه جي. اصل کې جي د توجه برابرولو دپاره دې باندې امام شاه ولی الله بحث کړی دی. الله تعالی داسې هم کوی شو چې د خلکو ته ویلي وي چې ما ته عبادت کوئ، خو زمونږ د توجه چې کومه یکسویي وه نو هغه برابرېده نه. صحیح شو جي. نو د مکمل کنسنټریشن دپاره الله تعالی د یو مکان انتخاب وکړه چې دا مکان دی دې سمت ته تاسو ودرېږئ مونځ به مونږ ته کوئ. نو مونږه ودرېږو الله تعالی ته د خپلې توجه د یکسویي دپاره الله تعالی زمونږ د اسانۍ دپاره د کعبې انتخاب وکړه چې دا ستاسو یو طرف شه او سایډ شه په دې طرف باندې به تاسو مونځ کوئ. لکه به طوري مثال یو کس ته دا لار وښې بلکې دا سکولو ته وښې چې بی دا په دې ځای کې واقع دی او ته به د هغه سایډ نه راځي نو ته دا د هغې د اسانۍ دپاره کار کې نور خو دا ته خپل ځان ته رابلي. هر چې د حجر اسود دا خبره ده نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خو دو ټوک الفاظو کې فرمایلی وو چې که چېرې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا تلقین نه وی کړی چې تاسو حجر اسود په طواف کې مسح کوئ نو ما به جي چېرته حجر اسود نه ښکل کړی وی نه به مې مسح کړی وی. او بیا د هغې لاجک ذکر که چې دا کاڼی دی فایده او نقصان چاته نشي رسولی. دا اصل کې څه مذهبي شعار د هر یو امت خپل خپل وي د هر یو مذهب خپل خپل وي نو مؤثر دا جي کاڼی نه دی چې کنې مونږ کاڼی مسح کوو او دا عبادت دی. دا یو اسلامي روایت دی او مونږ د هغه روایت فالو کوو. نور حضرت عمر فاروق وی چې دا کاڼی دی فایده او نقصان چاته نشي رسولی. دې ته امور تعبدیه ویل کېږي. امور تعبدیه څه مطلب مونږ یو کار کوو بطور عبادت اگر چې هغه زموږ په عقل کې نه راځي بس الله تعالی حکم دی مونږ یې دلته فالو کوو. لکه به طور مثال یو سړی سار 2 رکعاته کوي که نه بل ورته وایي چې ته 4 ولې نه کې بل ورته وایي چې ته 1 ولې نه کې یا د سار دا 2 رکعاته چې د سار په ټایم کې کې خو په دې ساخ کې کوه بس چې د الله تعالی دا یو امر تعبدي دی. اوس دا اعتراض بل شانتي هم کېدی شو چې دا دومره خلک چې نو دا کاڼي بوټي مسح کوي نو مسلمانان یې ولې نه مسح کوي. لکه تاسو دا دویم دغه وګورئ سایډ وګورئ. به هر حال دا یو امر تعبدي دی امر خداوندي دی. دا صرف او صرف جي د الله تعالی هغه پریارټي منل دي جي یا د هغې اتارټي چې رانه دا کنسپټ کول دي چې او تا یو خبره وکړه اډر دی جي او د هغه اډر په بیس باندې مونږ فالو کوو.